والله لازم چې مونږ بایکاټ د اخلاص په بنیاد کړی دی او دې څه جوړ کړو وی دا شیخ طیب مدظله العالی ته تسلیم شوي دي ظالم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری ته به هغه سړی تسلیمیږي چې هغه په دلتوب ستا ملګرتیا کړي څه حقانیت او تا سره خلوص نو اور روغ به هغه سړی کی چې د هغه سترګې اوچتي زمون سترګې شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری ته ټیټې دي مونږ دومره حیا لرو چې تر مرګه به د هغه سړي مخې ته ورنشو مونږ دومره په اخلاص تا ملګرتیا کړې ده مونږ نه کوو روغې بس مونږ دقسې ملامته ښیو مونږ خپل ځای کې د خپلې ملامتیا او د خپلې غلطۍ اقرار کوو بس دا مونږ هر څه ګڼو کاش چې مونږ ته پته وی چې تا کې دننه دومره باطل پرستی ده مونږ به د نوم نه وی اخیستی مونږ د روغې او مونږ د اوچتو سترګو څه پرېښې نه دي دا خو نن مونږ ورسېدو چې امیر الموحدین شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری صاحب کومه فیصله کړې وه څومره د هوښیارتیا په انداز او خاموشۍ سره دا نجاست د جماعت نه یو طرف ته کو والله چې سلام دی هغه فیصلې ته کوم چې شیخ صاحب کړې وه کوم چې مفتی توصیف احمد صاحب او علماو کړې وه سلام دی داسې هوښیارتیا ته سلام دی داسې فیصلې ته او ډېر لوی طمعه ده داسې فیصلې ته خو مونږ سراسر غلطي کړې وه مکمل ټیټې سترګې یو مکمل ملامت یو مکمل مو غلطي کړې وه خو دومره ده چې د غلطۍ وجه مو دا وه چې ستا په هغه قرآنونو په طلاقونو په قسمونو دوکه شو چې قرآن دې خوړو طلاق دې خوړو قسم دې خوړو چې زما دا نظریات نه دي کتابونه ما تحقیق لور کړي دي او الفاظ باندې هم دقسې وي نو بس المؤمن غر کریم مونږ وی چې یاره مسلمان ژوندی سړی دی ژوندی سړی چې د یو خبرې نه نو کي ریکارډینګ له څه اعتبار دی او ریکارډینګ نه دی وی چې دی کې کټینګ شوی دی الان کې کمې خبرې چې په هغه ریکارډینګ کې وي نن ستا من و عن هره خبره هغه ریکارډینګ سره بالکل برابر ده خو تا غداري وکړه او غټه غداري دې دا وکړه تا نوم د جماعت اشاعت التوحید و سنه استعمال کو کتا هغه ټایم ویلی وي چې ما سر په سر زما په نظریات ودرېږي د شیخ القرآن شیخ شاه زمین صاحب غونده د جماعت وفادار سړی به ستا د لاسه نه بېعزته کېده د ډېرو خلکو ملګرتیا نه ده کړې په دې وجه چې هغه خلک د جماعت خلک نه وو ستا ملګرتیا خالص د اشاعت د وجه وکړه اور د ستا د ملګرتیا او د اشاعت د نوم او هغه دستور ته کښېنې او د دستور د چغو نه پس ستا نظریات نو هغه د تمنا عمادي ترجماني وه ستا نظریات نو د سر سید احمد خان د افکارو د نظریاتو پرچارو